د صحابه کرامو د پیغمبر علیه السلام سره د عشق یو خبر او یو واقعه قیمتي او ناشنا ده. د حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ د پیغمبر علیه السلام سره عجیبه عشق او محبت. چې کله نبی علیه السلام وفات شو تورې ویستله وی نه منم چې نبی علیه السلام وفات شوی دی. دا خبره برداشت کوله نه، دل دماغ دا خبره نه منله. بیا چې کله ابوبکر رضی الله تعالی عنہ اوږده واقعه ده، تاسو به بار بار اورېدلې وي. کله چې ابوبکر رضی الله تعالی عنہ آیاتونه تلاوت کړو د عمر یقین وشو، نو عمر صاحب په ژړا شو. د عربي اشعار یې ووې پیغمبر علیه الصلاة والسلام فبارک یا رسول الله ابي انت و امي، اے د الله رسوله زما مور او پلار دې پتا قربان شي. اے پیغمبر علیه السلام کله چې به تاسو کجورې ته د کجورې ونې ته ډډه والې وه او موږ ته به د خبرې او خطبه وي، ډېر خلک به تا ته مخامخ ناست وو، موږ به هم ناست وو، ستاسو خبرې او ستاسو خطبه به هم اورېده. بیا حضرت کله چې ستاسو دپاره منبر جوړ شو، تاسو په منبر باندې خطبه وي، نو د کجورې هغه ونې تا پسې جړل، ستاسو په جدایۍ کې پریشانه وه او خفه وه، فریاد او ژړا یې کوله. نو عمر وی رضی الله تعالی عنہ اے د خدای رسوله چې د کجورې ونه تا پسې جاړي، نو ستا امت عمر دا خو به ستا په فراق او ستا په جدایۍ کې خامخا جاړي. زمونږ خو دا حق دی چې مونږ خامخا تا پسې وجاړو او تا پسې خفه شو.